السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو به دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو نن مې تاسو له راوړی دی د ګوړې والا چای. ډېر ښایسته او مزېدار چای دی د ګوړې والا. ډېر اسانه او سمپل طریقې ده. نو ویډیو را سره پوره وګورئ او زموږ چینل کوم نوي سبسکرایب کړی نو ضرور یې سره دغسې ښکلو مزېدارو ویډیوګانو لپاره ضرور سبسکرایب کړئ او راځئ ځو ویډیو طرف ته. ویډیو شروع کوو. ډېر اسانه او سمپل طریقې ده. ویډیو پوره وګورئ او طریقه زده کړئ. نو ملګرو د هر څه نه مخکې به بسم الله ووایو. دقسې یوه پتیله به راواخلئ، هغه به په چوله باندې کېږدئ، اور به پسې بل کړئ او دقسې چې لږ شانتې ګرمې شوې نو یو ټوټی به ورته د ادرک ور واچوئ. صحیح ده. او بیا چې دی دقسې یو چمچ به ورته سونف ور واچوئ، کاږه بادین چې ورته بعضې خلک ورته بادین وایي، بعضې ورته کاږه وایي، بعضې ورته سونف وایي. صحیح ده. هغه به ورته ور واچوئ او یو نیم چمچ به ورته د چای پتي ور واچوئ. صحیح ده. تاسو سره چې هره یو پتي تاسو استعمالوئ هغه به ورته ور واچوئ، یو چمچ، یو نیم چمچ بلکې. او دغه شانتې یو 3-4 پټي به ورته د ګوړې ور واچوئ. صحیح ده. بس چې دا ګوړه معده کې به یې ورته ور واچوئ هم صحیح ده او دغسې پوټي ورته ور واچوئ هم صحیح دي. بس تاسو د خپلې ذایقې مطابق ور واچوئ. تاسو څومره خوږه استعمالوئ، مطلب که ډېر پوټي مو ته ور واچوئ نو ډېره به خوږه شي. زه خو ورته دغه 3 پوټیو ته ما ور واچول. دا به دقسې پکې ولیکئ او وروسته بیا چې دی بیا چیک کړئ. ما هم چیک کړ، زما چې دی لږ شانې میټۍ کمه وه، ما ورته یو 3 واړه پوټي نور ور واچول. نو تاسو به هم ته دقسې ښایسته بیا ورته ور واچوئ او چیک به یې کوئ. که میټۍ کمه وه نو بیا ورته نور ور واچوئ. صحیح ده. دا به دقسې چې کله صحیح را وخوټ کېدل بیا به ورته چې دی 1 کپ دود ور واچوئ. صحیح ده. 1 کپ پاڼې وي اوبه او 1 کپ به ورته دود ور واچوئ. صحیح ده. خالص دود. او دقسې به یې د چمچ په مدد سره چې دی ښایسته مزېدار چې دی میکس کړئ او ګیس به پسې برابر کړئ. صحیح ده. چې ډېر تیز ګیس نه وي او دقسې د چمچ په مدد سره بیا دقسې لړئ چې دا بالکل صحیح را وخوټېږي. ماشاءالله تاسو کتلی شئ ملګرو زموږ چای چې دی هغه بالکل ښایسته مزېدار را وخوټ کېد او دقسې به یې د چمچ په مدد سره چې دی دغسې قړوئ چې توی نه شي. صحیح ده. او دا ښایسته دقسې مزېدار پوخ شي. تاسو کتلی شئ په ویډیو کې دقسې به یې ښایسته مزېدار قړوئ چې دا بالکل ښایسته او مزېدار چې دی هغه پوخ شي. ګیس به پسې نارمل کړئ. صحیح ده. تیز ګیس به پسې نه پرېږدئ، نارمل ګیس به پسې پرېږدئ. دقسې به یې ښایسته قړوئ او بالکل تاسو کتلی شئ ماشاءالله زموږ چای چې دی هغه بالکل په تیارېدو کې دی. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زموږ چای چې دی هغه بالکل ښایسته او مزېدار تیار شو. تاسو به هم دقسې ښایسته او مزېدار را وخوټ کوئ. تاسو یې رنګ ته کتلی شئ ماشاءالله څومره ښایسته او مزېدار چای چې دی هغه تیار شو. نو دقسې ښایسته او مزېدار چای ځان له پخپله په خپل کور کې تیار کړئ. او که زموږ ویډیو هم خوښه شوې نو مخکې له ملګرو سره خامخا شیر کړئ چې نورو دوستانو ته هم ورسیږي. ډېره مننه. ښاد او اباد اوسئ. د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.